ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له لا بشير له ولا نذير له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما عزت مندو مسلمانان ورنو ما استاسو مخی د پروردگار عالم د خوږ او معزز کتاب قرآن مجید نا د سوره سواد یو آیت مبارکه ولست او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ما تاسو وړاندې یو حدیث مبارکه عرض کو. د ټولو نه مخکې د الله په دربار کې دعا کوم چې الٰه العالمین په دې مختصر وخت کې زما د خلینا د قرآن کریم او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر خبرې وباسي. او دا غینه بعد د الله په دربار کې دعا ده چې الٰه العالمین موږ او تاسو ټول لپاره پاغي باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. عزتمندو حقیقت دا دی چې دا زه الحمدلله ثم الحمدلله په نن دور کې د الله د کتاب د درس او د تدریس یو مرکز دی. مولانا راز محمد صاحب الله دې د هغه په عمر او د هغه په علم کې خیر او برکت واچي. هغه چې دې کې څومره مهنت کوي او څومره مهنت یې کړې ده نو الٰه العالمین دې دې بدلی هغه لور کی. یا دا خلق د هغه سره څومره په مینه باندې د الله کتاب تکینی او یادې الٰه العالمین دې دامینه دغه شان د قران کریم دامینه همیشه لپاره لري او الله دې دازه همیشه لپاره دغه شان د دین مرکز وګرځي. عزتمندو حقیقت دا دی چې په انسان باندې قسمه قسم خوشاله په دنیا کې راځي. د چا واده نه خوشاله وي زما واده دی، رشتہ داران خوشاله هغه په خپل خوشاله، والدین خوشاله، خو زما عزتمندو دایس خوشالي نه ده. یو سورج بعد والدین هم تنګي یا خدای دا څه غم کور ته راوستي هغه محبوب زوی بیا هغه د سترګو ازغه وګرځي. هغه زوی هغه تنګي چې دا مسدان لغم کتلې اوسګار دغه شان بګرځیدم هغه خوشاله باندې بیا خپي. د انسان کوئی جن یو خوشحالی لیکن د یو سورج خوشحالی بیا تیر شي. دارنګ د بچی پیدا کېدل یو خوشحالی ده خو یو سورج خوشحالی ده بیا ختم شي. نور قسمه قسم خوشاله په انسان باندې راځي. خود قرآن کریم زده کول
د قران کریم علوم پر خپل سینه کې راوستل دا یو داسې خوشحالي ده چې دا بیا په دې پسې خفګان ناراضي. دا یو داسې خوشحالي ده چې بیا دا خوشحالي ختميږي نه، بلکې څومره چې دې خوشاله وخت تیریږي نو دا نورم زیاتېږي. او څومره چې دا خوشحالي ده او دا انسان دې تر هغه وخت پورې دا خوشحالي دا انسان سره ده. یعنی دا مطلب نه چې دنیا کې دنه خوشحالي ده او کمر شنو بیا نه ده. دا خوشحالي دنیا کې هم ده، دا خوشحالي په قبر کې هم ده، دا خوشحالي په میدان محشر کې هم ده، او دا خوشحالي تر هغه وخت پورې چې دا انسان په جنت کې دننه کی او په جنت کې هم دا خوشحالي ده. د دنیا تمام خوشحالي به وفا دي، یو وفادار خوشحالي هغه د الله ر کتاب یادول او پاغي عمل لې. په جنت کې هم دا انسان د نور جنتیانو نه ممتاز، ځکه جنت خو یو نعمتي شی دی، لیکن د قران کریم والا مقام د نور جنتیانو نه بالاتر اوچتي. حدیث پاک کې راځي حملة القرآن عرفاء اهل الجنه. د قران کریم والا خلق دا به د جنتیانو نوابانی، دا به د جنتیانو سردارانی، په جنتیانو کې باندې د مقام اوچتي ښه. دا هغه بهترین کتاب دی. لیکن زما عزتمندو سره دا هغه چې قران کریم دومره یو عزتمن کتاب دی، دومره یو حق کتاب دی، دا هغه باوجود مسلمانې منی چې آو د دې ثاني په دنیا کې نشته، د دې مقابل نشته، نه څوک مقابله کولای شي، بیا مسلمان دې په خپل معاشره کې نه راولي، بیا مسلمان د دې ځکول ته تیار نه دی. مسلمان منی چې آو عزت چې راځي نو قران کریم سره راځي، یو سړي کې هدایت چې راځي نو قران کریم سره راځي، یو سړي کې چې دین په راځي نو په قران کریم سره راځي. الله چې د انسان نه خوشاليږي نو د قران کریم په ویلو باندې خوشاليږي. لیکن نن مسلمان هغه قران کریم پر خو دی، افسوس په دې باندې پکار دی. دا هر مسلمان باندې چې د قران کریم لستون کې یو ډېر بهترین سړی دی، د قران کریم عالم یو بهترین انسان دی. هغه دومره بهترین دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. د عالم مرتبه، د عالم مقام په عبادت کوونکي باندې دومره زیات دی لکه پیغمبر علیه السلام خپل ځان خیله که زما مرتبه چې په یو کمزوري سړي باندې ده، یو معمولی سړي باندې ده، دوره د عالم مقام دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الكواكب. د عالم مقام، د عالم مرتبه په یو عبادت کوونکي انسان باندې دومره اوچته ده لکه څوارلسمې سپوږمۍ چې په نور ستورو باندې مقام اوچت دی. د سپوږمۍ په مقابله کې ستوري څه شی دی؟ هیڅ شی نه دی. د عالم دومره لوی مقام دی، د عالم دومره لوی مقام دی چې حدیث پاک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله په عالم باندې خصوصي رحمتونه راوړي، ملائکه د عالم لپاره سوال کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي هر شی د عالم لپاره سوال کوي، حتی الحیتان فی الماء، تر دې پورې چې په اوبو کې میان هم د عالم لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي حتی النمل فی حجرها، په سړو کې میږي هغه د علماو د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. یا الله د علماو عمر کې خیر او برکت واچي، الله ردی په مهنتونو کې خیر او برکت واچي، هغه ول دعاګانې غواړي. دومره یو بهترین شی دی علم د قران او د سنت. لیکن زمونږ په معاشره کې نن وګوره دا بهترین شی مسلمان منی چې بهترین دی، خو لیکن عملی شکل سره یو سره تیار نه دی چې هغه په خپل باندې علم کوي یا په خپل بچی باندې علم کوي. ډېر کم خلک وایي دا زمونږ عملی خبره ډېره زیاته کمزوري ده. الله دې موږ او تاسو ته صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. قران کریم خو مونږ وایو، خو څنګه وایو؟ بس صرف ناظره زمونږ بچو وی دا غا تطوره ده او دا ډېر لوی کار دی. یا قران کریم خو مونږ وایو، خو مونږ د قران کریم قدر دا کو چې څو وخت اوسګار یو نو قران کریم وایو، که څه کار راغی نو بیا زمونږ نه پاتې. جمی کې به درس کې ډېر زیات شاګردان ناست دي، خو چې کله وړي شي او د بټوره سیزن راځي شي انو بیا الا من شاء الله ډېر کم خلک وي چې هغه ورګه زبر رسول الله شم بټایله خو مخکې درس د قران کوم، بیا ټولو تختی. دا یو عارضی شی مونږ غنلې دی. حالان کې د آیات ساتي قران کریم کې الله وایي چې د انسانان ما سره لپاره پیدا کړی، دنیا له هم نه دی پیدا کړی. الله پاک فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وایي ما پیریان او انسانان نه دی پیدا کړی مگر د دې خبرې د پاره، د دې مقصد د پاره ما دې پیدا کړی دی لیعبدون، چې دې زما عبادت وکي، دې زما توحید مني، دې زما رضا طلب کی. الا لیعبدون،
دی خو ما د عبادت دپاره پیدا کړي دي. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نه د دوی نه رزق غواړم، نه د دوی نه ډوډۍ غواړم. الله وایي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق خو الله ورکوي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یقینا الله رزق ورکول والا دی او هغه الله د مضبوط قوت او طاقت خاوند دی. رزق ورکول والا خو الله دی. او انسانه تا هغه شی په خپله ذمهوارۍ کې واغسته کوم چې د الله ذمهواري وه، او هغه شی چې ستا ذمهواري وه هغه تا پرېښوده. ستا کار خو دا و چې ته د الله کتاب یاد کا، ته د الله دین یاد کا، ته د الله حکمونه ومنه. رزق ورکول والا خو الله دی، هغه به رزق درکوي که نه. کم ذات چې مرغانو له رزق ورکوي، کم ذات چې ځناورو له رزق ورکوي، نو تا نشي درکولی. کم ذات چې دې وړو وړو ماش او میږو له رزق ورکوي، نو تا نشي درکولی. وما من دابة فی الارض باندې توکل وکړه، تا له به الله د هر چا نه ښه درکوي. افسوس پکار دی نن د دنیا دپاره موږ سره ټوله ورځ ټایم شته، د سکول او کالج دپاره، د دنیا د ترقۍ دپاره موږ سره ټوله ورځ ټایم شته، ټوله شپه ټایم شته، هر وخت ټایم شته. د بار سودي او د بیتلو دپاره هر وخت موږ سره ټایم شته، خو صرف چې پاتې ده د پیسو نه پاتې ده. لیکن د الله کتاب د قرآن کریم د زده کولو دپاره یو وخت هم زموږ سره افسوس نه دی پکار. هغه شی چې انسان نه انسان جوړېږي، د انسان نه چې د کامل سړی جوړېږي، هغه شی نن مسلمان پرېښودی دی او شاته غورځولی دی. افسوس په دې حال باندې پکار دی. دا خو داسې کتاب دی. پروردگار عالم فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله او انسانا دا د برنه کم کتاب را لېږلی دی، دا خو یو دومره عزتمن کتاب دی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کچرې دا قرآن کریم الله وایي موږ په یو غر باندې نازل کړی وی، هغه غر چې مضبوط غر دی. لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله، خامخا هغه غر به تا لیدلی وی چې د الله د یرې نه هغه به چې دی نو ټوټې ټوټې او ذره ذره شوی وی. او انسانا دومره عزتمن کتاب، دومره عزتمن کتاب چې کچره دا قرآن کریم الله په یو غر لېږلی وی او په هغې غر کې لغونتې هوش وی، لغونې سوچ او فکر وی لکه د انسان غونتې. دا غر به د الله د یرې نه ټوټې ټوټې شوی وی. او انسانه ستا په کور کې، ستا په محله کې، ستا په جومات کې هر وخت د الله د کتاب تذکرې کېږي او ستا په سینه کې انقلاب نه راځي. ته د غټې نه غر نه کلک شي. الله اکبر. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوة. او خلقو ستاسو د زړونه سخت شول دینه بعد دومره سخت شول چې فہی کالحجارۃ او اشد قسوة، ستاسو زړونه د ګټې په شان سخت شول بلکې د ګټې نه هم ډېر زیات سخت دي. ستاسو زړونه د ګټې عمره سخت شول بلکې د ګټې نه هم ډېر زیات سخت دي. څنګه د ګټې نه سخت دي؟ ګټه خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک بیان کوي ولې سخت دي ځکه چې ان من الحجاره لا يتفجر منه الانهار. بعضې ګټې داسې دي چې د هغې ګټو نه د الله د یرې نه لوی لوی نهرونه روان دي. او انسانه ستا دا وړې وړې سترګې، ستا دا لوندې سترګې چرې د الله د یرې نه د دې نه اوښکې روانې نه شوې، وچه ګټه د هغې نه نهرونه روان دي. ستا دا لوندې سترګې د الله د یرې نه چرم ستا د سترګو نه اوښکې روانې نه شوې. دومره سخت زړه والا انسان یې. وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. بعضې ګټې داسې دي چې هغه ګټې وچوي، د هغې ګټو نه اوبه را روانې شي، دا کلکه ګټه په میز باندې دوه شي اوبه ترې را روانې شي. او انسان او تا کې اړو انقلاب نه راځي. او انسان بعضې ګټې داسې دي چې وان منها لما یحبط من خشیة الله. بعضې ګټې داسې دي چې هغه د الله د یرې نه د غر په سر کې پرته ده، د الله یره پرې غالبه شي نو هغه ویښته راورغړي، خپل ځای پرېږدي، وچه ګټه هغه بې حصه ګټه. لیکن او انسانه تا له الله عقل درکړی دی، تا له الله سوچ درکړی دی، تا له الله سمج درکړی دی، تا له الله شرافت او عزت درکړی دی. او ستا په دې زړه کې دومره انقلاب رانغی چې تا د الله د دین لپاره لغونتې هم هجرت وکړو. ګټه خپل ځای پرېږدي خو ته نه پرېږدي. زمین جنبت نه جنبت ګل محمد، ټوله ځمکه به وخوځېږي خو ګل محمد نه خوځېږي. تا د هغه خپل ځای راټینګ کړی دی، بس هر څه لپاره تیار یې، خو د الله دین ته نه تیار.
ګټه خو هم ستانه ښه ده. د الله د یارې نه هغه د غر د سر نه راورغړي ویښ ته راورسېږي، لیکن تا کې لغونت انقلاب نه راځي. ته د خپل کور نه جومات ته درس ته نشې راتلی، ته د خپل کور نه جومات ته مونځ ته نشې راتلی، ته د خپل کور نه لغونتې د علماو خدمت نشې کولی، هغې سره ناسته پاسته نشې کولی. ستا زړه خو د ګټې نه هم ډېر سخت. الله اکبر. ګټه نه ده. قرآن کریم ذکر کوي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. داس یو شی نشته چې هغه د الله حمد و ثنا نه وي. او خلکو خو تاسو د هغې په حمد و ثنا باندې نه پوهېږئ که نه وي او نه وي صرف او صرف انسان نه وي. او بیا هغه انسان چې د الله نعمتونو نه منکر دی هغه د الله حمد و ثنا نه وي. کینی هر شی د الله حمد وي، هر شی د الله ثنا وي. او بیا د لویه مسله تفسیر قرطبي ذکر کړې ده چې یاره هر شی تسبیح وي او که نه وي. یو قول دا ذکر کړی دی چې نه ټیک ده چې په زبان قال باندې خو تسبیحات نه وي، په ژبه باندې خو نه وي، لیکن چې کله سړی هغې ته وګوري د هغې په کتو باندې سړي ته الله د الله قدرت یادېږي، دا تسبیح دی د هغې. دویم قول دا ذکر کړی دی چې نه تسبیحات وي خو ګټه تسبیح نه وي، ونه تسبیح وي، لونده ونه تسبیح وي، وچه ونه تسبیح نه وي. دویم قول دا دی. او دلیل ذکر کړی دی چې هغه حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه السلام په خپله قچره باندې سورو او قچره روانه وه، ناڅه په لاره کې هغې ټوپونه شروع کړل. قریب و چې پیغمبر علیه السلام ته غورځېدلی وې، هغه راکوز شو د قچرې نه چې ویې کتل یو څو قبرونه وایي دا خلک څوک دي؟ صحابه کرامو ته ویې دا زمانې جاهلیت خلک و پاتې شوی دی هغوی. پیغمبر علیه السلام ویې دې له عذاب ورکولی شي. او بیا پیغمبر علیه السلام لار یو لنده لښتې راړه، په هغې قبرونو به هغه لښتې ماته کړه په میز، سی په یو قبر ودروله او سی په بل قبر ودروله. وایي هغې وخته پورې به په دې قبرونو والاو باندې عذاب کې کمی تر څو پورې چې دا لښتې وچې شوي نه دي. یعنې لون بوټی د الله تسبیح وایي. نو چې کله په قبر باندې لون بوټی ولاړې نو مړي باندې په عذاب کې کمی حدیث دی که نه. اوس زمونږ هغه رونه بایګان چې هغې ورشي او هغه بوټي موټي هر څه ته نه ختم کړي او خسې مټې پوخ کړي نو دا به څنګه چلي؟ دی خو په خپل مړی عذاب ته نور هم نیسي. حدیث په دې باندې راغلی دي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبور وان یبنى علیها وان یكتب علیها. پیغمبر علیه السلام منع کړی دا چې قبر له چونه ورکړی شي. پیغمبر علیه السلام د قبر په خولو نه منع کړی دا. پیغمبر علیه السلام په قبر باندې د ګمبد جوړولو نه منع کړی دا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې د لیکایې کولو نه منع کړی دا. اوس خو چې دفترونه جوړ کړي دي، لوی لوی تختې پې لګولي، شعرونه یې پې لیکلي او پتې یې پې لیکلي، ته چې شناختي کارډ له جوړوي، هر څه یې پې لیکلي، د پلار نوم او د کلي نوم او د سړي نوم او تاریخ وفات او تاریخ پیدایش، دا لیکل په قبر باندې علماو نه تپوس کوي صحیح نه دي. بهرحال پیغمبر علیه السلام یو لمده لښته راړو په قبرونو باندې ودروله. وایي دا لمده ونه چې ده د الله تسبیح وایي، تر څو چې دا ونه لونده ده په دې مړي باندې به عذاب کې کمی راځي. او بل قول یې صحیح ذکر کړی، دریم قول او دا صحیح قول دی چې نه هر شی د الله تسبیح وایي، که وجه دی او کلون دی د الله تسبیح وایي. او بیا په هغې باندې احادیث ذکر کړي دي. ګوره چې حدیث پاک کې راځي پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم لاس کې کاڼي راواغستل او هغې تسبیحات وې، داسې اواز یې راته لکه څنګه اواز چې د مچۍ د ګبین مچۍ څنګه بنګ بنګ کوي، دغه شان اواز راته و. هغې کاڼو تسبیحات وې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کاڼي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه له موټي کې واچول، هغه چې غوږ ته ونیول، هغې هم تسبیحات وې. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته موټي کې واچل، د هغه د لاس نه تسبیح اواز راته. بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په موټي کې واچل، د هغه د لاس نه تسبیح اواز راته. حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه ګټه چې کله ما ته پیغمبري نه وه میلاو شوې او ما باندې به سلام اچو، هغه زه اوس هم پېژنم چې هغه کمې کمې ګټې وې چې ما باندې به سلام اچو. دارنګې حدیث پاک کې راځي حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ جهاد ته تللو، ډوډۍ هم خوړله، نو زموږ په خپله باندې به اورېدل چې ډوډۍ به تسبیح وي او هغه به خوړلی کېده. ډوډۍ به صحابو خوړه او هغې نه به د تسبیحاتو اواز راته. هر شی د الله تسبیح وایي چې نه وي خو ما ورته یې نه وي یار. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره باندې چې دی نو منبر لا نه جوړ شوی، نو کله چې به د جمعې خطبه ویله او تقریر به کو، نو یو د کجورې وچه تنه ولاړه وه چې هغې ته مخامخ پیغمبر علیه السلام ولاړ او خطبه به وي. چې کله پیغمبر علیه السلام منبر جوړ شو او پیغمبر علیه السلام منبر باندې تشریف فرما شو، حدیث پاک کې راځي هغه د کجورې وچه تنه په جړا باندې شوه، داسې اواز نه را روانو لکه څنګه اواز چې یو ماشوم په جړا باندې کوي، د ماشوم په شان جړای کولا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه کوشو او لار د تنین غلاس چاپیر کړل او هغه په مزه باندې غلی کړه.
که تسبیح نه وي خو ما ورته نه وي، که د الله کتاب نه وي خو ما ورته نه وي. د الله خو زمونږ عبادت ته ضرورت نشته، زمونږ د هر شی د الله تسبیحات وي. نو الله وایي چې او انسانه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ستا دا زړه سخت شو، دومره سخت شو چې فهیه کالحجارة او اشد قسوه، د ګټې عمره سخت شو بلکې ګټې نه ډېر زیات سخت شو، دومره سخت شو د ګټې نه سوا سخت شو. اوس زما عزتمندو زړه سخت شو که نه، نو زه تاسو صرف دومره یم چې دا زړه سخت په څه باندې شو، نرمېږي به په څه باندې، بس خبره ختمه ده. دا زمونږ زړه دومره سخت ولې شو چې د الله او د الله پیغمبر خبره کېږي زمونږ پروا نشته چې چاته لګیا دی، اورېدونکی اورې پروا نشته، ویونکی وی او د هغه پروا نشته، بس صرف زباني زبه خرج دی. اوس دا زمونږ زړه سخت شوی د څه د وجې نه دی او دا به نرم کېږي د څه د وجې نه. بس دا دوه خبرې کوو انشاءالله. خبره حدیث پاک کې راځي، پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد ذنب ذنبا نکتت فی قلبه نکتة سوداء، کله چې د راغو لګي اوس که دغه بنده توبه وباسله خو د دې بنده دا ګناه معاف شي، او که چېرې توبه یې ونیستله او بیا یې ګناه وکړه نو هغه داغ لغونې نورم زیات شي. که چېرې بیا یې توبه ونیسته بیا یې نوره ګناه وکړه نو هغه داغ نورم زیات شي. که چېرې بیا یې توبه ونیسته بیا یې نوره ګناه وکړه نو هغه داغ نور سوا شي، تر دې پورې چې د هغه دا ټول زړه تور شي. او بیا تعبیر کولی شي چې ثم قست قلوبکم، زړونه ختم الله علی قلوبهم، بیا په دې الفاظو سره تعبیر کولی شي. لیکن دا زړه سخت شوی د څه د وجې نه، دا د ګناه د وجې نه سخت شوی دی. بایي موږ په ګناهونو کې مبتلا یو، د شپې ګناهونه، د ورځې ګناهونه، غیبتونه، چغلې، غلاګانې، کنځلې، زنانې، غلاګانې، هر ګناه کې مبتلا یو. الله دې معافي وکړي. زموږ زړونه سخت شول. اوس که علما کرام شپه ورځ موږ ته تقریر کوي نو کوي دي که نه، زموږ پروا نشته چې دا چاته وایي. که د الله حکم بیانېږي دي که نه، زموږ پروا نشته چې چاته بیانېږي. صلی الله علیه وسلم سنت او د هغه طریقې بیانېږي دي، زموږ پروا نشته. ولې چې زموږ زړه کې هغه درد نشته، زموږ زړه کې هغه نرموالی نشته، هغه ختم شوی دی. اوس دا زړه دا به په څه باندې دی دا نرموالی دا سختوالی ختمېږي، د ده د اخرې به په څه لرې کېږي. ګوره د تاسو یو مثال، ښیښه ده که نه، آینه ده دا دي که نه، چې ته پکې څه شي تصویر ګورو نه هغه پکې کتی شي. دیوال ته ونیسه دیوال به درته ښي، خپل مخ ته یې ونیسه نو مخ به درته ښي، بل څه ته ونیسه نو بل به درته ښي. لیکن اوس دغه شیشه ده، دغه آینه ده، دې باندې چې دی نو ته تور دغه راښې، توری کې، خړی کې، خرابې کې، دې کې بیا ته خپل تصویر ووینې نشي لیدی. ته تور ته خیر یې تو د ټوله ورځ ودرېږه نو ته به پکې خپل مخ صحیح کې نشي صحیح کولی. بای جان زموږ زړونه تور تبخي جوړ شوي دي. اوس که چېرې موږ وایو چې موږ کې دین راشي او زموږ په کور کې دین راشي، هغه تور تبخی دی، هغې کې ښکاري نه، نو په هغې څه اثر نه کېږي، نو دا به کله کېږي؟ د دې علاج څه شی دی؟ د زړه علاج ته ښیم. ښه ظاهري علاجونه خو ډاکټران نه څوک کوي، څوک څه نه کوي، څوک څه نه کوي. زه ته د زړه علاج ښیم چې دا په څه باندې صفا کېږي. دا زموږ د زړه صفایي به په څه کېږي؟ حدیث دی او صحیح حدیث دی. پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، دا زړه داسې زنګ کېږي، داسې خیرنېږي، داسې بېکاره کېږي لکه څنګه چې اوسپنه زنګ کېږي، لکه څنګه چې هغه قیمتي اوسپنه، څنګه چې هغه اوسپنه چې ښه اوسپنه ده خو چې باران ته پرته ده نو هغه زنګ شوه، هغه خرابه شوه، دغه شان د انسان زړه خرابېږي او زنګ کېږي. صحابه کرام عرض وکړو یا رسول الله، ای د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم، وما جلاؤها، د هغې بیا د صفایي څه علاج دی؟ ای د الله محبوبه که اوسپنې ته زنګ ولګي خو زموږ به رګمال را واخلو په هغې به یې صفا کړو، شګه به را واخلو په هغې به یې صفا کړو، بل تیزابو کې به ومږو هغې باندې به یې صفا کړو. ای د الله محبوبه چې زموږ زړه ستا شو، زموږ زړه ته زنګ ولګېده نو زړه به په څه باندې صفا کوو؟ دې له به کوم ډاکټر له ځو، کومه دوایي به خورو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دوه نسخې ښیي او دا ډېرې زیاتې قیمتي نسخې دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دیو علاج دوه خبرې دي، یو ځان ته مرګ زیات زیات یادول، دې سره د انسان زړه صفا کېږي، دې سره د انسان د زړه نه هغه سخوالی ختمېږي، دې سره د انسان د زړه نه هغه خیرې ختمېږي چې ځان ته مرګ یادې. سوچ وکړې که نه، ګوره دنیا خو عمر تېر شو او بس لاړه، زما له چې شپې له مرګ راشي که نه نو زه به الله له څه جواب ورکوم چې خدای پاک را دومره زندګي مې تېره کړه، دا یم په څه کې الموت یأتي بغتة
الموت یاتی بغتتن والقبر صندوق العمل. مرګ خو ناڅا پرازي، چاله خبر نه ورکوي، چاله ټیم نه ورکوي، ځوان او بوډا پکې نه کوي، لیکن چې چا ټیم پوره دی په هغه باندې مرګ ناڅا پرازي. والقبر صندوق العمل، قبر خو د اعمالو صندوق دی، ستا صندوق خالی پروت دی، نو ته به څه جواب ورکوې؟ کثرت ذکر الموت، چې کله ځان ته مرګ یادې نو هغې وخت کې به چې دی نو ستا زړه صفا کېږي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو. ای زما صحابو، د مرګ نه مخکې خپل ځان مړ حساب کا. ته سوچ وکړه چې بېګالو د کېږې بس زه مړ شومه، ما له ملایکې رالې، ما سره حساب کتاب شروع شو، ما بالکل عمل نه دی کړی، نو زه به اوس ته جواب ورکومه. څه جواب ورکومه؟ وحاسبو قبل ان تحاسبو. ځان سره د حساب کتاب نه چې قیامت کې سره کېږي، نن حساب کتاب وکړه چې ما نه الله تپوس کوي، نو زه به څه جواب ورکومه؟ وای په هغې دنیا به څنګه جواب ورکې، وای په هغې دنیا به څنګه جواب ورکې چې په دې دنیا عاجز د جوابه. نن پر خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې یا الله پاکه ما خو هېڅ عمل نه دی کړی، زه به سبا ستا په دربار کې څه جواب تعالی در کومه؟ کثرت ذکر الموت، چې ځان ته مرګ یادې په دې طریقه باندې که نه، نو بس ستا زړه به نرم شي، هغه سخوالی به ختم شي، بیا به در باندې الله او د الله پیغمبر خبر اثر کوي. صحابه کرامو ته رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات. ای زما صحابو، ځان ته هغه شی زیات یادوئ په کوم شي باندې چې د انسان خوند او لذت ختمیږي. دا د دنیا میوې، د دنیا لذتونه چې ختموي، هغه شی ځان ته زیات یادوئ. څه شی دی؟ یعنی الموت، چې هغه مرګ دی. رسول الله صحابه کرامو ته فرمایل چې زما صحابو، کچره دا زناور پوی دی، کم زناور چې تاسو حلالوئ، غوا، میخه، ګډه بیزه، دې ته پته ویله که څنګه چې انسانانو ته پته ده چې موږ به مړه کېږو او بیا به حساب کتاب کېږي. ای زما صحابو، یاد ساتئ تاسو به د دې نه زره غوښه نه وې خوړلې، دا به د الله د یرې نه داسې وچتلي ګرځېدل، بالکل به ورسره غوښه نه وه، هر وخت به ورې سره غم وخه. لیکن زناور نه پوهېږي، نو ځکه هغې داسې په مزو دي. انسان خو پوهه دی، نو بیا ول انسان ځان له زناورو سره برابروي. اکثرو ذکر حازم اللذات. هغه شاعر وایي الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. او د چتو بنگلو والا، او د ښکلو بنگلو والا چې تر دنیا په مزو کې ور ډوب شوی، او د دې ښکلو بنگلو اوسېدونکي چې تا نه مرګ هېر دی، یاد ساته ستنقل یا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. او د ښکلو بنگلو والا قریب دا چې ورځ به ته د خاورو کور ته ورځې، دا ښکلې بنګله به در نه پاتې شي، دا ښکلې کورونه او آبادیان به در نه پاتې شي، دا جایداد به در نه پاتې شي. یو لغونې ځای کې ستا قبر به راشي، هغه لغونې ځای به ستا په نصیب باندې شي. هم ډېر کم خلک وي چې قبر به ورته میلاو شي. خدای خبر چې کوم ځای پاتې کېږي، لیوانې خوري او که سمندر کې لاو کېږي او که قبر کې پاتې کېږي. له ملک ینادي کل لیل، له ملک ینادي کل لیل لدول الموت وابنو للخراب. هر ورځ ملائکه आवाज کوي چې او انسانانو، تاسو باندې څه چلو شو، تاسو خو مرګ دپاره پیدا وئ چې هغې دپاره تیاری وکئ. تاسو نن دنیا کې ځان له بنګلې آبادې کړي دي، تاسو کې مبتلا یئ. ستنقلک المنایا عن دیارک، ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارا بدارک. شاعر وایي زر دی چې ورځ به مرګ راشي، تا به د دې ښکلې بنګلې نه یوسې او د خاورو قبر کې به دې کېږي. فدود القبر فی عینیک ترعا ویرعا عین غیرک فی دیارک. د قبر چینجي به ستا په سترګو کې ګرځي او ستا هغه ښکلې بنګله، ستا هغه ښکلې کور چې تا ځان لا آباد کړی، په هغې کې به د نورو خلکو سترګې ګرځي، هغې کې به ستا وارثان دننه وبال کېږي او ستا هغه سترګې چې تا به پکې خپل کور کې کتل، په هغې کې به بیا د قبر چینجي ګرځي، ستا په هغې بدن کې به د قبر چینجي ګرځي او ستا کور کې به د نورو خلکو بدنونه اوسېږي. چې داسې سوچ سړی ځان سره وکړي که نه، دا زړه ډېر زیات نرم کېږي. الله چې سړی دا عقیده چې یا ما له مرګ راځي. ګوره دا یاد ساتئ، په دنیا کې ډېرې داسې مسلې شته چې په هغې کې د علماو یا د عوامو یا د کافرانو یا د مسلمانانو اختلافات شته، خو په مرګ کې د هېڅ چا اختلاف نشته. انګریزان هم مرګ مني، یهود او نسواران مرګ مني، مسلمانان هم مني، کافران هم مني، مولیان هم مني، عوام هم مني، هر څوک مني چې مرګ شته او مرګ روان دی. داسې یو اتفاقي شی چې هغې کې د هېڅ اختلاف نشته. اگر چې زمونږ ستاسو هم پکې اختلاف نشته، خو عقیده کې هم پکې اختلاف شته که نه چې موږ له تیارې نه. بهرحال
دا یو خبره مې ته کوله چې زړه صفایي څه سره راځي؟ د مرګ یادولو سره، چې ځان د سړی مرګ زیات زیات یادوي. عمر رضی الله تعالی عنہ به ځان سره په لاس باندې ګوته ګرځوله، په هغې به یې لیکلي کفا بالموت واعظا. مرګ بس دا پوره نصیحت دی د انسان لپاره که نه، چې دی سوچ وکړي چې ما باندې مرګ راځي نو دی به غلط کار وکړي، دی به بیا دغه شان دنیا په شي او دین به پرېږدي؟ نه، خدا خو زموږ زیره ده دا خبره که نه. دویم د زړه صفایي چې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وکثرت تلاوت القرآن، زیات زیات د قرآن کریم تلاوت کول، دې سره د زړه صفایي راځي. څه شي سره راځي؟ د قرآن کریم تلاوت کول، قرآن کریم باندې ځان پویول، قرآن کریم ته ناسته کول، دې سره د انسان زړه صفا کېږي. اوس دا دواړه خبرې زموږ نه تللي دي. مرګ موږ ته نه رایادېږي او قرآن کریم له موږ له خوا نه راځو، قرآن کریم خوا ته موږ نه رانږدې کېږو. نو زما عزتمند زموږ زندګي دغه شان تېره شوه، ټول عمر تېر شو او موږ د الله کتاب ته رانغلو، ټول عمر تېر شو، موږ چې ته نیک عملونه کوو، سبا مرګ راشي څه جواب به ورکوو؟ دا دوه علاجونه ځان سره یاد ساتئ. عزتمندو بهترین نسخې پیغمبر علیه السلام وښودلې. زړه سخت شوی دی، زړه نرم کول غواړي، د دې دوه طریقو نه بغیر نه کېږي. یو چې ځان ته مرګ زیات یادوئ، بل دا چې د قرآن کریم تلاوت زیات کوئ، قرآن کریم باندې ځان زیات پوهوئ. زه به تاسو ته دا ویم، ګوره د اسلام د راتلو نه مخکې، د اسلام د راتلو نه وړاندې څومره د سختو زړونو والا خلکو په خدای تعالی باندې یقین وکړئ. تاریخ به تاسو اورېدلی چې هغې به خپله ژوندۍ لورګانې ښخولې. دومره د سختو زړونو خاوندانو چې په زرګونو زرګونو کلونو باندې دشمنیانې وې، په یو بل باندې به یې ترس نه راته. دومره د سختو زړونو خاوندانو چې به چا خپله لور، چا خپله مور، چا خپله ښځه نه پېژنده. یو بې حیایي شروع وه، یو بېعزتي شروع وه، یو بد اخلاقي شروع وه، شراب عام و، جواري عامه وه، ګناهونه عام و، د چا څه پروا چا نه ساتله. د انسانیت په کډو تصور نه کېده. کله چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېږه، د هغې هغه زندګي څنګه بدله شوه، د هغې نه څنګه ښکلي ښکلي صحابه کرام جوړ شول. هغه څه خلک چې نن موږ د هغې نوم یادو، نو موږ د هغې د نوم سره وایو چې رضی الله تعالی عنه. دا ولې وایو؟ هغې زندګي په قرآن کریم باندې جوړه شوه، د الله کتاب یې واورېده او د الله په کتاب باندې عمل وکړه. نن د هغې څومره لوی مقام دی. که چېرې موږ خپله زندګي جوړو، نو زما عزتمندو زړه نرم کوو، نو دا زړه به زموږ په څه باندې نرم کېږي؟ دا زړه به زموږ د الله په کتاب نرم کېږي. هغه حدیث پاک واقعه کې راځي، تفسیر قرطبي او واقعه لیکلې ده په تفسیر سوره انعام کې. زه به تاسو سره سره یو واقعه ویم د هغې. تفسیر قرطبي لیکي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مجلس کې به یو سړی ناست و، نهایت حزین او غمګین به، هر وخت پریشانه به. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي، وایي یا ای زما صحابي، ولې مالې اراکا، څه وجه ده چې تا همیشه لپاره زه تا وګورم چې ته حزین او غمګین یې، هر وخت کې ته خفه خفه یې، هر وخت کې ته ژاړې، دا څه وجه ده؟ هغه ورته وایي یا د الله پیغمبره، په دور جاهلیت کې زمانه یو ګناه شوی و، نهایت عظیمه ګناه زمانه شوې ده. اوس زه په دې شک یم چې آیا هغه ګناه به ما ته معاف شي او که به معاف نه شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي څنګه جرم درنه شوی دی، څنګه ګناه درنه شوې ده؟ وایي ای د الله پیغمبره، زمونږ په دور کې جاهلیت کې به خلکو خپلې لورګانې ژوندۍ ښخولې. زما یو لور پیدا شوه، نهایت حسینه وه، ډېره زیاته ښکلې وه. د الله پیغمبره چې کله هغه پیدا شوه، نو زما ښځې ما ته ډېر زیات منت او زارې وکړه. ما ته وایي چې دا لور به ګورې نه ښخې، دا به نه وژنې، ځکه دا ډېره زیاته ښکلې ده. وایي ما د هغې منت او زارې ومنله، ما د هغې سوال ومنه. د الله پیغمبره چې کله زما لور بلوغ ته قریبه شوه، یا بالغه شوه یا بلوغ ته قریبه شوه، دغه څه ټیم راغی، موږ کره خلک به راتلل، د هغې تپوس به یې کوو، هغه به یې غوښتل په نکاح باندې چې دا موږ ته راکړې. وایي د الله پیغمبره زما غیرت دا خبره نه شو برداشت کولی چې زما لور دې بل کره واده شي. دا د جاهلیت غیرت دی که نه؟ وایي د الله پیغمبره زما زړه، زما غیرت دا خبره نه شو برداشت کولی چې زما لور دې کینې بل چا کره واده شي، او زما غیرت دا تقاضا هم نه کوله چې زما لور دې زما په کور کې وځي او زما سترګې په هغې باندې لګېږي. دا نو زما زړه نه منل ښه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې د الله پیغمبره، یو پیره ما په دې خپل زړه کې سوچ وکړو چې دا لور چېرته ژوندی مړه کومه، هله به ته بېغمه کېږم. وایي ما خپلې ښځې ته وایي چې دا لور ما سره پرېږدوه، زه د دې جینۍ ماماګانو کره ځم چې ځان سره یې بوځمه. هغه خو په دې ډېره زیاته خوشحاله شوه چې دې خو ورته ډېر بد کتل او نن یې ماماګانو کره بوځي، دا خو ډېره ښه خبره ده. وایي هغې ما نه وعدې واخیستې، ما ته وایي چې ستا دې په خپلو خدایانو باندې قسم یې ګورې چې نقصان به ورته نه رسې، په لاره کې به یې خفه کښېنه، په لاره کې به یې وینه. وایي ما ورته وایي چې او بلکل زما وعده ده چې نقصان او ضرر به ورته نه رسومه. وایي ما دا جینۍ را روانه کړه، چې کله مې روانونه له مور ورته ښکلې ښکلې کپړې مې واچولې، خپل زیورات او سره او سپینې مور ته ور واچول. ډېره زیاته خوشحاله وه چې ماما کرې بوځي.
وای د الله پیغمبره چې کله زه بار راووتم او یو شاړ ځنګل باندې رالم د الله پیغمبره چې مې وکتل یو شاړ کوی و ما دا وی چې زه د خپل لور دې کوی ته ورځوم وای چې کله زه د خپل لور خوا روان شوم ما کوی طرف ته وکتل وای د الله پیغمبر دا په ما باندې پوه شوه د دې خیال راغی چې ما خو کوی ته ورځئ نو فالته زمني ما باندې راجوخته شوه ما ته وایي چې پلاره ګورې ما به غورځی نه ما به مړه کې نه ما به خفه کې نه ځکه تا زما مور نه واده اخیستې وه چې هېڅ به ورته نه ویم او په چغو چغو باندې وژړل وایي د الله پیغمبره زما زړه نرم شو ما وکتل چې زما لور دا خفګان م راغی زړه کې بیا وایي ما وایي چې بس نیغ ورځوم چې لږونه را دې خوا شوم نو بیا را باندې غیرت جوش وکړه ما وایي چې دا لور ته کور کې ساتې خلک به راځي د دې به بیا تپوس کوي ته به څه کوې وایي بیا مې کوی طرف ته وکتل بیا چې دې چغې کړه نو په دې باندې مې رحم راغی وایي بیا مې چې دی نو غیرت لږ سوړ شو بیا مې کوی طرف ته وکتل بیا مې چې دی نو دا راونیوله چې کوی ته وغورځوم بیا چغې کړې بیا مې پرېښوده وایي یو څو کرته مې دا کار وکړو خو زړه کې مې څه ترس رانغی چې مړه کې ترس رانغی دا خپله لور د الله پیغمبره مې راونیسله او د خپو نه مې ونیوله سر مې ولښکته کړ دغه شان مې کوی ته وغورځوله او هغې وخته پورې ورته زه ولاړم تر څو پورې چې ما د هغې چغې اورېدې د هغې به ما ته اواز کو چې پلاره څه جرم مې کړی دی څه ګناه مې کړی دی چې ته ما وژنې تر هغې وخته پورې زه ولاړم تر څو پورې چې د هغې ستا نه ووتلې ما یې چغې اورېدې او چې کله مړه شوه چغې بس شوې نو د الله پیغمبره زه ترې روان شوم وایي ای د الله پیغمبره دا جرم به راته الله معاف کړي که نه حدیث پاک کې راځي چې پیغمبر علیه السلام ته دا واقعه وي د پیغمبر علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې وي او پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل چې اسلام سره خو ټیک ده چې ډېر لوی لوی جرمونه الله معاف کوي کینې نه ډېر غټ ظلم دې کړی دی ښه اوس دا دومره سخت زړه والا خاوندان که نه د هغې دا زړه په څه باندې نرم شو اوس چې کله هغې ایمان راوړی دی نو د پیغمبر علیه السلام په یو خبره باندې به د هغه د سترګو نه اوښکې روانې وي یا یې د خپلې لور په چغو باندې ترس نه راته او یا چې کله اسلام یې راوړی دی نو هغه زړه دومره نرم شوی دی چې هغې خبرې سره به یې ژړل دا په څه باندې نرم شوی دی وتلاوت القرآن قرآن کریم باندې عمل وکړو په قرآن کریم باندې خپله زندګي جوړه کړه داسې زړه نرم شو ښه یاد ساتئ که چېرې زمونږ وایو چې زمونږ زړه کې ترس راشي زمونږ په زړه کې رحم راشي زمونږ په زړه کې لینت او نرموالی راشي زمونږ زړه د الله دین طرف ته فارغ شي او د دنیا د خبرو نه راکټ شي نو څه به کوو قرآن کریم باندې به خپله زندګي جوړو هله به کېږي ښه هغه صحابه کرام چې د هغې په سونو کلونو باندې دشمنیانې وې د اسلام نه مخکې په زرګونو کلونو دشمنیانې تېره شوې په زرګونو خلک یې د یو بل نه وجلي وو لیکن د هغې روغه په څه باندې وشوه الله پاک فرمایي چې واذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا هغه دور ځان ته یاد کړئ چې تاسو د یو بل دشمنان وئ د یو بل وینو ته تږي ناست وئ چې کله الله کتاب راولېږه کله الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېږه فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله په نعمت باندې چې قرآن کریم دې نورونه جوړ شوئ د قرآن کریم را لېږلو په وجه رونه شوئ او داسې رونه شول چې بیا یو بل سره خپل مال بنیمو خپل ګټلی مال یو بل باندې بیا خپل ځان قربانو الله یې صفت ذکر کوي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دومره زیات بیا په یو بل باندې مین شول په خپله باندې به ځان نار پرېښوده خو بل سړی به مړو په خپله باندې به تندې مړ کېده خو بل به مخکې کو الحمدلله دا خو د توحید مرکز ده د قرآن د درس تاسو خو شیخ صاحب ډېرې ښکلې خبرې اورېدلي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دومره په یو بل باندې مین شول د صحابي مېلمه راغلی دی مېلمه راغلی دی په کور کې خوراک نشته پیغمبر علیه السلام آواز وکړه دا مېلمه به نن څوک خپل کور ته ځان سره بوځي صحابي پاڅېد وایي د الله پیغمبره زه به ځان سره بوځم کور ته راغی بیبي نه تپوس کوي کور کې د خوراک څه شته هغه وایي نور څه خو نشته الا قوت الصبیاني صرف زما د ماسومانو دپاره لږ غونتې پی دي هغه پراته دي نور هېڅ څه شی نشته هغه ورته وایي بس دغه هم ډېر دي دا ماشومان وده که او دا خوراک به زه خپل مېلمه باندې وکړم ځکه اسلامي ورورولي په خپل منځ کې راغلې ده ښه او حدیث پاک کې راځي خوراک لږ دی که چېرې دوی دواړه ورسره کوي که نه خو هغه هم خلاصېږي نو ښځې ته وایي چې ګوره زه کله مېلمه سره کېناستم نو ته به ډیوه راواخلې په دې خیال باندې چې زه ډیوه سموم نو ته به ډیوه مړه کې او وایې چې سمیږي اوسې سموم زه به هسې مېلمه سره ناست یم او مېلمه به ځان موړ کړي او زه به چې دی نو ورسره هسې ناست یم په خپل ځان باندې ناره شپه تېره کړه په خپلو بچو باندې ناره شپه تېره کړه خپل مېلمه یې موړ کړه داسې یو بل باندې مین شول ښه میدان جهاد کې صحابه کرام شهیدان کیږي یو کس آواز کوي مالو به
د تر زوی لاړ اوبې ورله راوړلې خوا کې ورسره بل کس اواز کوي مال اوبه هغه ورته وایي زه اوبه نسکمه ورشه مخکې اوبه هغه له ورکه چې هغه له اوبه ورسولې نو ورته وایي مال اوبه بل کس اواز وکړه ورته وایي ورشه مخکې هغه باندې وسکوه چې هغه له اوبه ورسېدې خوا کې بل کس اواز وکړه زه اوبه څکمه هغه ته وایي زه نه څکم ورشه هغه باندې وسکوه ټول د دنیا نه تږي لاړل لیکن د یو بل نه مخکې اوبه څکلو ورله مزه ونه ورکوله دومره په یو بل باندې مین شول دا په څه باندې مین شول دا د قرآن کریم د عمل کولو د وجې نه د اسلامي احکاماتو د خبرېدو د وجې نه عزتمندو نن چې دا مسلمانان دومره تنګ نظري دي که نه د یو بل معمولي خبره نشي برداشت کولی موز نه پېژني صحیح طریقې سره قرآن کریم نه پېژني مور نه پېژني مور باندې بیا را باندې کړي په پلار بیا را باندې کړي مشر کشر نه پېژني دا څه وجه ده زما عزتمندو الله ګواه دی چې زموږ معاشره کې قرآن کریم نشته که چېرې موږ صحیح طریقې سره رالو د علماو مخې ته کېناستو او قرآن کریم هم زده که ته یاد ساته چې زموږ دا معاشره به بالکل بدله انشاءالله انشاءالله نن نه بعد به واده یې که نه که انشاءالله څومره ملګري چې نه دي حاضر چې هغوی به ځان حاضرې د قرآن درس انشاءالله اراده ده د ټولو که خیر انشاءالله ګوره دومره مبارک کتاب دی الله پاک فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی ډیر زیات لوی شان کتاب دے انزلناه منگ را لے گلے دے کتاب لرا الیکا تا تا میرا لے گلے دے مبارکن د خیر و د برکت نا ډک کتاب دے کته خیر او برکت واړې وایي زمون کور کې خیر نشته زمون کور کې برکت نشته دا ولې نشته ستا په کور کې قرآن نشته یره استاد داسې وظیفه راته وښیه که نه بس چې زما دا پریشانی ختمه شي دا وظیفه به ته به زه وښیم ښه دا یو ډېره بهترینه وظیفه پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب هغه سړی چې د هغه سینه کې قرآن نه دی پروت د هغې مثال د یو روان کنډر غوندې دی کله به پې پیریان راځي کله به پې دیوانان راځي کله به پې یو شی راځي کله به پې بل شی راځي هر وخت به د پریشانونه ډکي کم انسان چې هغه سینه کې قرآن پروت دی هیڅ پریشانی به ور باندې نه راځي الله پاک فرمایي فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه دا سړی به نه ګمراه کېږي او نه به بدبخته کېږي هېڅ سړی به دی نه خرابېږي ښه بهترینه نسخه ده ټولې پریشانۍ به ختمې شي خو که چېرې موږ په خپلې زندګۍ کې قرآن راوست او صرف راوستل نه چې بیا پې عمل هم وکړو ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید اسې د کدوانو په شان ناسته نه داسې طریقې باندې ناستې چې بالکل د مقرر او د عالم خولې نه خبره وځي چې هغه بالکل تا ذهن کې کېنولي ښه توجه سره یې واورې نو ته ګوره چې ستا په دې زندګۍ کې څومره انقلاب راځي او د عمل په دغه کې دا نه چې لکه زموږ ډېرونه بایګان داسې چې هغې دې دپاره یادوي چې ورګه امتحان را روان دی په سکول کې د اسلامیات نو د هغې دپاره ترجمه یاده کړم نو چې بس امتحان تیر شي نو هغه تیر شي نه چې د دې بنیاد باندې کښېنې چې دا خو د اصلاح کتاب دی زه پې ځان پوه کړم چې زما معاشره ټیک شي زما عمل ټیک شي زه ټیک شم الله ګواه دی چې دومره انقلاب په سړي کې راولي چې دومره انقلاب په هېڅ باندې نه راځي الله وی مبارکن د خیر او برکت نه ډک کتاب دی انزلناه الیک مبارکن څه دپاره مې را لېږلی دی لیدبروا آیاته دې دپاره چې دا خلک د دې معنی کې سوچ او فکر وکړي دا اصل مقصد دی ښه تفسیر قرطبی لیکلی دی دا آیت تدل علی معرفت وجوب معانی القرآن آیت کریمه دلالت په دې خبره کوي چې د قرآن کریم معنی زده کول واجب دي ځکه الله را لېږلی دې دپاره دی انزل القرآن للتدبر جعلوه للتلاوه الله خو د سوچ او فکر دپاره را لېږلی نن خلک صرف تلاوت کوي او نور ځان پرې نه پوهېږي ښه او بل ولیتذکر اولو الالباب او د دې دپاره مې الله را لېږلی دی چې عقلمن خلک د دې نصیحت واخلي نو عزتمندو ډېر د خیر او برکت کتاب دی پیغمبر علیه السلام حدیث مې درته ویلی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهترین انسان هغه انسان دی چې چا قرآن کریم زده کړو او چا پې عمل وکړو دا بهترین انسان دی زمونږ خو د پیغمبر علیه السلام په خبره ایمان دی د ځان نه خبره نه کوي دا خبره 100% د پیغمبر علیه السلام صحیح ده خو لیکن نن زمونږ ذهن کمزوری دی زمونږ زندگی خرابه ده زمونږ اخلاق معاملات خراب دي نو دې باندې زمونږ دپاره څه اثر په موږ باندې نه کوي کینی نو بهترین انسان د دین په نسبت باندې هغه دی چې قرآن کریم یې زده کړو بل چاته یې وښودو انشاءالله کوو به که نه چې چا قرآن کریم نه دی زده کړی نن نه به ځان سره انشاءالله عهد کوو چې که موږ نه دی ویلی نو لفظن به یادو او که چا لفظن یاد کړی نو چې هغې ترجمې ته کینی او د الله دا کتاب یاد کړي الہ العالمین دې په دې خبرو باندې ول مال صحیح عمل کولو توفیق راکړي بیا تاسو له و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین دعا وکئ کوم ماشوم چې دا ختم کړی دی